د فاتحه د سورت فضیلت د امام احمد په مسند کې له حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله عنه څخه دا روایت کړای شوی ده د ویلي چې مال منځ کاوه د مجاهدینو ستر پیشوا او قائد د بشریت لارښود او رهنما د ټول عالم رحمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله وسلامه علیه ما ته غږ وکړ، ما هیڅ ځواب ورنکړ او کله مې چې لمونځ خلاص کړ نو د نبی علیه الصلاة والسلام حضور ته لاړم. ده راته وفرمایل تر اوسه پورې په څه کار کې مصروف یې؟ ما ورته وویل لمونځ مې کاوه. ده راته وفرمایل آیا تا د الله تعالی دا فرمان نه ده اورېدلی چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم احاطیکم. اے مؤمنانو کله چې تاسو ته د الله تعالی رسول غږ وکړي نو تاسو جواب ورکړئ. خنو واو زبا تاتا د جمعات لوتلو مخکې ووایم چې په قرآن کریم کې له ټولو څخه ستر سورت کوم یو ده. بیا یې زه له لاسه ونیولم او کله چې د مبارک له جمعات څخه د وتلو اراده وکړه نو ما د ده هغه ژمنه او وعده ورپه یاد کړه. د مبارک راته وفرمایل هغه د الحمدلله رب العالمین سورت ده، همدغه سبع مثانی او همدغه قرآن عظیم ده چې ما ته راکړ شوی. همدارنګه دغه روایت په نورو سندونو سره په صحیح بخاری، ابو داود، نسائی او ابن ماجه کې هم شته. وعقدی دغه پورتنی واقعه د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ښودلې ده. د امام مالک په موطا کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابی بن کعب ته غږ وکړ او هغه په لمانځه کولو مصروف و. کله چې له لمانځه نه فارغ شو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته لاړ. ده ویلی دي چې د مبارک خپل لاس زما په لاس کې کېښود. د مبارک ویلي چې د خپل لاس زما په لاس کې کېښود. د فاتحې د سورت فضیلت د فاتحې د سورت فضیلت د امام احمد په مسند کې له حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله عنه څخه روایت کړای شوی ده. د ویلي چې ما لمونځ کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته غږ وکړ، ما هیڅ ځواب ورنکړ او کله مې چې لمونځ خلاص کړ نو د نبی علیه الصلاة والسلام حضور ته لاړم. ده راته وفرمایل تر اوسه پورې په څه کار کې مصروف یې؟ ما ورته وویل لمونځ مې کاوه. ده راته وفرمایل
آیا تا د الله تعالی دا فرمان نه ده اورېدلی چې يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے مؤمنانو کله چې تاسو ته د الله تعالی رسول ژغ وکي غږ وکي نو تاسو ځواب ورکړئ. ښه نو واورئ زه به تا ته د جومات له وتلو نه مخکې ووایم چې په قرآن شریف کې له ټولو څخه ستر صورت کوم یو ده. بیا یې زه له لاسه ونیولم او کله چې د مبارک له جومات څخه د وتلو اراده وکړه نو ما د ده هغه ژمنه ور په یاد کړه. د مبارک راته وفرمایل د دواړو قومو سردار مبارک راته وفرمایل هغه د الحمد لله رب العالمين صورت همدغه سبع مثانی او همدغه هغه قرآن عظیم ده چې ما ته راکړ شوی. همدارنګه دغه روایت په نورو سندونو سره په صحیح بخاری، ابو داود، نسائی او ابن ماجه کې هم شته ده. وعقدی دغه پورتنۍ واقعه د حضرت ابي بن كعب دغه پورتنۍ واقعه د حضرت ابي بن كعب خوذل د امام مالک په موطا کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ ته غږ وکړ او هغه په لمانځه کولو مصروف و. کله چې د لمانځه نه فارغ شو د حضرت حضور تعالی د ویلي دي چې د مبارک خپل لاس زما په لاس کې کېښود او له جومات څخه د وتلو په حالت کې و چې ما ته یې وفرمایل زه مخکې له دې چې له جومات څخه بهر سم غواړم تا ته داسې یوه صورت وښیم چې په تورات، انجیل او قرآن کې د هغه ساری او انډول نشته. بیا ما په همدغه هیله په خورا نرمه لهجه ورته وویل جناب هغه کوم یو صورت ده؟ د مبارک ما ته وفرمایل د لمانځه په پیل کې ته څه لولې؟ د لمانځه په شروع کې ته څه شی وایې؟ ما ورته وویل چې الحمدلله رب العالمین صورت تر پای پورې. د مبارک راته وفرمایل هغه چې زه درته وایم همدغه صورت ده، همدغه صورت ده. سبع مثانی او قرآن عظیم چې ما ته راکړل شوي دي هغه هم همدغه صورت ده. د دې حدیث وروستنی راوي ابو سعید رضی الله تعالی عنہ ده. ابن اسیر او دده په سیر نورو د اشتباه کړې ده او هغه ابو سعید معلا ګڼلی. په داسې حال کې چې داسې نه ده بلکې دا وروستنی بل ابو سعید ده او د خزاعه قبیلې
له موالیو څخه ده او د تابعینو له جملې څخه ده او هغه ابو سعید انصاری صحابي رضی الله عنه ده د هغه حدیث متصل او صحیح او دا حدیث په ظاهر کې منقطع معلومي په دې شرط کې د دې حدیث اوریدل د ابو سعید د پلوه له حضرت ابي څخه اوریدل ثابت نه وای او که اوریدل وي نو بیا دا حدیث دی مسلم په شرط باندې ده والله اعلم د پورتنی حدیث روایت له نورو ډیرو لارو څخه هم سوی د امام احمد په مسند کې راغلي دي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته غږ وکړ نو هغه په لمانځه کې و التفات یې ورته وکړ خو ځواب یې ورنکړ د مبارک بیا هغه ته غږ وکړ حضرت ابي لمونځ پک او کله چې خلاص سو نو ورته حاضر سلام یې ورته وړاندې کړ حضرت جواب ورکړ او ورته وویل او ورته وی فرمایي ابي تا ته ولې جواب رانکړ ده ورته وویل چې لمونځ مې کاوه حضرت تیر سوی آیت تلاوت حضرت ابي جواب ورکړ او ورته وی فرمایي ابي تا ته ولې جواب رانکړ ده ورته وویل چې لمونځ مې کاوه حضرت تیر سوی آیت تلاوت او ورته و فرمایي آیا تا دغه آیت نه ده اورېدلی ده ورته وویل بخښنه غواړم غلطي مې وکړه او بیا به داسې نه کوم د مبارک وفرمایي ته غواړې چې زه داسې صورت درته وښیم چې په تورات انجیل او قرآن کې د هغه په څېر بل صورت نه وي ما ورته وویلې چې ولې نه مهرباني وکړه د مبارک راته وفرمایل چې له دې ځایه له تللو څخه مخکې به یې درته وښیم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس په خپل مبارک لاس کې ونیو او خبرې مو سره کولې او ما په زړه کې وویل هسې نه چې هغه خبره پاکه شي او دی مبارک له جماعت څخه لاړ په پای کې کله چې دروازې ته نږدې ورسېدو نو ما د مبارک ته خپله کړې ژمنه ور په یاد ده راته وفرمایل په لمانځه کې څه لولې ما وویل ام القرآن ده راته وفرمایل په هغه الله دې زما قسم وي د مبارک وفرمایل په هغه الله دې زما قسم وي چې د هغه په لاس کې زما شیلې ده او روح ده په تورات انجیل او قرآن کې د دې په څېر صورت نشته دا سبع مثانی ده په ترمذی کې په دې حدیث دا ټوکړه هم زیاته شوې چې دا هغه ستر قرآن ده چې ما ته راکړل شوی دا حدیث حسن صحیح ده او په دې حقله له حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه هم یو حدیث روایت کړی شوی او د امام احمد په مسند کې دغه ډول یو طولانی حدیث مروي ده د نسائی په روایت کې د الفاظ هم شته چې دغه صورت د الله تعالی او د هغه د بنده ترمنځ ویشل شوی ترمذی دغه حدیث ته حسن غریب ویل د امام احمد په مسند کې له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی شوی ده د ویلي چې یو ځل د حضرت د مبارک په هغه وخت کې له
استنجا کولو څخه فارغ شوی ما درې وارې سلام ورته واچاوه د مبارک په هغه وخت کې مگر د مبارک یو ځل هم جواب رانه د مبارک خونې ته کوټې ته تشریف ویوړ زه د غم او خوشخوښۍ زه د غم او د خواشینۍ ما درې وارې سلام ورته واچاوه مگر د مبارک یو ځل هم جواب رانه د مبارک خونې ته تشریف ویوړ زه د غم او خواشینۍ په حالت کې جومات ته لاړم څو شېبې وروسته حضرت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اودس کړی و جومات ته تشریف راوړ او درې وارې زما سلام ته جواب ووایه او بیا یې راته وفرمایل اے عبدالله بن جابر واو په ټول قرآن شریف کې خورا غوره صورت الحمدلله رب العالمین تر پایه پورې ده د دې حدیث اسناد ډېر عمده ابن عقیل چې د پورتني حدیث راوي ده ډېر ثقه ده او د هغه حدیث سترو ائمو روایت کړی او عبدالله بن جابر عبری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دی ابن الجوزی همدغه قول والله اعلم دی حافظ ابن عسکر رحمت الله علیه وینا دا چې دغه عبدالله ابن جابر بیاضی انصاری رضی الله عنه دغه حدیث او د نور احادیث باندې په اسناد سره ابن راهویہ ابو بکر بن عربی ابي الحضار او دا نور عالمانو ویل دي چې د قران شریف ځینې آیاتونه پر ځینو نور او ځینې سورتونه پر ځینو نور باندې فضیلت لري او علماء دی وی بل ډلې دا نظر ده چې دا کلام الله ټول سورتونه دی کلام الله ټول سورتونه او آیاتونه دی فضیلت د مخې یو له بل سره برابر دیو پر بل باندې دی غوره ګڼلو په صورت کې دا قباحت من سره درومي چې نور آیاتونه او سورتونه بل هغه څخه په کومه درجه کې وګڼل په داسې حال کې چې کلام الله په بشپړه توګه غوره او فضیلت لرونکی قرطبي رحمت الله علیه الاشعری او ابو بکر باقلانی او ابو حاتم ابن حبان بستی او ابو حیان او یحیی بن یحیی څخه هم څخه قول نقل کړی له امام مالک رحمت الله علیه څخه هم په یو روایت کې همدغه مذهب منقول د فاتحه کی صورت په فضائلو کې په پورتنیو حدیثونو برسیره نور حدیثونه هم صدا د صحیح بخاری په فضائل القرآن کې له حضرت ابو سعید خدوری رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دوی مونږ یو ځل په سفر کې وو چې د همدغه سفر په دوران کې په یو ځای کې د دمې جوړولو لپاره ناست وو ناڅاپه په یوه مینځه راغله او ویې ویل چې د قبیلې مشر مار چلی او زمونږ سړی نشته آیا په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه دم کړي له موږ څخه یو کس پاتې او له هغه سره لاړ او موږ پر ده باندې هیڅ خبر نه
چې دای هم په دم کې کولو پوي نو موري حالتا فرمار چې چلی باندې څه ویلي او هغه دم کړی دی الله تعالی په فضل هغه سړی بیخي جوړ او موږ ته دیرش وزیر او موږ ته دیرش وزیر راځي او زمونږ د میلمستیا لپاره ډېرې شودې هم راکړې او شودې هم راولېږلې او کله چې زمونږ ملګري له هغه ځایه څخه بېرته راغلي بېرته راغی نو موږ پوښتنه ورڅخه وکړه آیا تا د دم کولو علم زده کړی و هغه په ځواب کې راته وویل چې ما خو پر هغه باندې یوازې د فاتحې صورت ولول او په هغه مې دم من په خپل منځ کې سره وویل چې د مال چې چلی دغه رالېږل سوي مال پر خپل ځای پرېږدئ او هغه مصرف نه کړئ لومړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې هکله پوښتنه وکړو کله چې مدینې ته راورسېدلو نو دغه خبره مو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ده ته له څه نه معلومه وه چې دا د دم کولو صورت دغه د شکرانې مال په خپل منځ کې سره وویشئ او ما ته هم یوه ونډه ورڅخه راکړه په صحیح مسلم او ابو داود کې هم دغه حدیث شته د مسلم په ځینو روایتونو کې چې دغه دموونکي شخص حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په مسلم او نسائی کې دا حدیث راغلی ده چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت جبرائیل علیه السلام ناست و چې له پاسه د چاودنې انفجار یو سخت ویرونکی غږ راغی حضرت جبرائیل پورته وکتل او داسې وفرمایل اوس د آسمان هغه دروازه پرانسته شوه چې له دې څخه مخکې بیخي نه وه پرانستل سوې بیا د همغې دروازې له لارې څخه یوه فرشته راکوزه یوه فرشته راکوزیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رادرومي او داسې ورته وایي خوښ ووځئ تاسې ته دوه داسې نور درکړای سوي چې له تا نه وړاندې هېڅ یو نبي ته نه ده ورکړل سوی یو سورت فاتحه او دوهم د بقرې د سورت وروستني آیاتونه د دې دواړو په هر یو حرف باندې نور ده په صحیح مسلم کې له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم شخص په لمانځه کې ام القرآن د فاتحې سورت ونه لولي د هغه لمونځ ناقص ده او بشپړ نه ده له ابو هريره څخه رضی الله عنه څخه پوښتنه وشوه کله چې مونږ په امام پسې ولاړ یو نو بیا ده په ځواب کې وفرمایل بیا هم هغه په پټه سره ولولئ مال رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي هغه فرمایي د الله تعالی دا فرمان ده چې ما مونږ زما او زما د بنده ترمنځ سم نیم کړی او زما بنده له ما څخه غوښتنه کوي او زه یې ورته ورکوم کله چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمین نو الله تعالی وفرمایي چې حمدنی عبد نو الله تعالی ووایي حمدنی عبدی
زما بندا زوستای بیا کله چې بندا وای الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرمایي اثنا علی عبد زما بندا زما صفت بیا کله چې بندا وای مالک یوم الدین نو الله تعالی فرمایي مجدنی عبد بندا زما لوی بیان پجنو روایتونو کې راغلي دي چې الله تعالی په جواب کې فرمایي قوزوا الى عبدي زما بندا ما تخفل ځان وسپار زما بندا ما تخفل ځان وسپار بیا کله چې بندا وایي ایاک نعبد وإیاک نستعین الله تعالی فرمایي دا زما او زما د بندا ترمنځ نیم او زما بندا لما ته هر څه وغواړي زبې ورک بیا کله چې بندا تر پایه پوری صورت ولولي نو الله تعالی فرمایي دا ټول زما د بندا لپاره دي او دای چې هر څه وغواړي هغه دي په نتایي کې روایت ده چې په ځینو روایتونو کې الفاظ مختلف وندي هم ترمذی دغه پورتنی حدیث ته حسن ویل او ابو زرع رحمت الله علیه هغه ته صحیح ویل دی امام احمد په مسند کې هم دغه حدیث متول موجود او راوی حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ او ابن جریر رضی الله تعالی عنہ په یو روایت کې په دې حدیث کې د الفاظ په دې حدیث کې دا الفاظ هم صدا چې الله تعالی فرمایلی دي دا ما لپاره ده یعنی تر ایاک نعبد پورې او نور پاتې صورت زما د بنده لپاره دا حدیث غریب اوس نو د دغه پورتنی حدیث پر ګټو باندې نظر واچوئ لومړی په دې حدیث کې د صلات د لفظ یعنی د لمانځه اطلاق او مطلب ورته قرأت لکه د قرآن شریف په یو بل ځای کې راغلي دي چې ولا تجهر بصلاتك الاخر او کل من یعنی قرأت ډیر په حق آواز وای او مې بیخي ټیټ وای بلکې د دعاو ترمنځ لار ورک یعنی په نور مال ډول یې وای او د دعاو ډوله تکلیف څخه ژغورنه وکړه له حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه د دې په تفسیر کې پډاګه دا روایت کړای شوی ده چې دلته له صلات څخه قرأت مراد او همدا ډول په پورتنی راوړل شوی حدیث کې هم قرأت صلات ویلای شوی د دې له لوستو څخه چې په لمانځه کې کوم عظمت ده له هغه څخه دا خبره پډاګه معلومه او څرګندېږي چې قرأت د لمانځه خورا لوړ او اعلی رکن ځکه چې د عبادت مطلق نوم اخیستل شوی او د هغه یو جز یعنی قرأت یادونه کړای شوې او دا هم باید په نظر کې ونیولای شي چې د دې پر عکس باندې همدا شوي چې د قرأت اطلاق او یادونه شوي او مراد ورته لمونځ
لکه چې الله تعالی فرمایلی دي وقرآن الفجر، یعنی د سهار په قرآن باندې فرشتي حاضرولای. په دې آیت کې له قرآن څخه مطلب لمونځ د مسلم او بخاري په یو حدیث کې راغلی دي چې د سهار د لمانځه په مهال کې د شپې او د ورځې فرشتي سره ټولي. له پورتنۍ آیت او حدیث څخه دا هم معلومه شوه چې په لمانځه کې د قرائت لوستل ضروري دي، او د علماو هم په همدې باندې اتفاق. دوهم په دې خبره کې د علماو اختلاف ده چې آیا په لمانځه کې د فاتحې لوستل ضروري دي او کله قرآن څخه چې هر څه ولوستلی شي لمونځ پرې صحیح کېږي او هغه کفایت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه ملګرو او ځینو نورو خو ویلي دي چې د فاتحې د سورت لوستل متعین نه دي، بلکې د قرآن هر سورت او یا څو آیاتونه چې ولوستلی شي کفایت. د دوی دلیل دا آیت ده چې فقرأوا ما تيسر من القرآن، یعنی د قرآن څخه چې هر څه درته آسانه وي هغه ولولئ. په بخاري او مسلم کې حدیث راغلی ده چې په هغه کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته چې لمونځ یې په بیړه او چټکتیا سره کاوه دا چې وفرمایل هغه وخت چې ته په لمانځو ودرېږي نو لومړی تکبیر ووایه او بیا د قرآن څخه چې هر څه درته آسانه وي هغه پکې ووایه. هغوی یعنی بخاري او مسلم ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخص ته داسې ویل او د فاتحې د لوستلو نه تاکل دا ثابتوي چې د قرآن هره برخه په لمانځه کې ولوستلی هغه کفایت. دویم قول دا چې په لمانځه کې یوازې د فاتحې لوستل ضروري دي او د هغې له لوستو څخه پرته لمونځ نه کېږي، او د پورتني حضراتو څخه پرته د نورو ټولو ائمو همدغه قول. د امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او د هغوی ګردو تلامذه او شاګردان او د نورو جمهور علماء کرامو همدغه قول. د دوی دلیل په دې هکله دا حدیث ده چې د الله تعالی رسول پر ده باندې چې د الله تعالی رسول پر ده باندې دا د الله پاک درود او رحمت وی فرمایي هر څوک چې لمونځ کوي برابر خبره که هغه هر څنګه لمونځ او په هغه کې القرآن د فاتحې سورت ونلولي هغه لمونځ ناقص او پورا. همدارنګه دغه بزرګان هغه حدیث هم دلیل وړاندې کوي چې په مسلم او بخاري کې له حضرت عباده ابن صامته رضی الله تعالی عنہ څخه مروي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم شخص په لمانځه کې د فاتحې سورت ونلولي د هغه لمونځ نه کېږي. د ابن خزیمه په صحیح او د ابن حبان په صحیح کې له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه لمونځ نه کېږي په کوم کې چې القرآن ونلوستل او په دې برسیره په دې حاصله نور هم ډېر حدیثونه شته ده. په دې ځای کې موږ د مناظرانه دریځ غوره کولو ضرورت ده.
ځکه چې هغه خورا طولاني بحثونه دي او ما په دې ځای کې په لنډه توګه د هغو بزرګانو دلیلونه بیان کړل. اوس نو دا هم ووایي چې د امام شافعي رحمت الله علیه او یو شمېر نورو عالمانو د یوې ډلې دا مذهب ده چې د لمانځه په هر یو رکعت کې د فاتحې د سورت لوستل واجب دي. او ځینو وګړي او ځینې وګړي وایي چې په زیاترو رکعتونو کې لوستل واجب دي. حسن رحمت الله علیه او د بصري زیات نورو او د بصري زیات نورو وګړي وایي چې د لمونځونو په یو رکعت کې لوستل واجب دي. دا ځکه چې په حدیث کې مطلق لمونځ ذکر شوی. ابو حنیفه رحمت الله علیه او د هغه ملګري سوری رحمت الله علیه او زائی رحمت الله علیه ویلي چې د فاتحې لوستل متعین نه دي، بلکې د قرآن هر ځای چې ولوستلی شي کفایت دی. ځکه چې په قرآن کې د ما تیسره لفظ ده، والله اعلم. مگر دا په یاد ولرئ چې د ابن ماجه په یو حدیث کې دي کوم شخص چې د فرض او نور المنځونو په هر یو رکعت کې د فاتحې سورت ونه لولي دغه لمونځ سوی نه ده. البته د دې حدیث په صحت کې نظر شته او د دغو ګردو خبرو د تفصیل لپاره د احکامو ستر کتابونه شته. والله اعلم. دریم، پر مقتدی باندې د فاتحې د لوستلو د وجوب په هکله د علماو درې قولونه دي. یو وی دا ده لکه څنګه چې د فاتحې لوستل پر امام باندې واجب ده، همدا ډول پر مقتدی باندې هم واجب ده. د دې قول دلیل هغه عمومي حدیثونه دي چې اوس په دویمه فائده کې بیان کړل. دویم قول دا چې پر مقتدی باندې بیخي د قرائت لوستل واجب ده، نه د فاتحې او نه د بل کوم یو سورت، نه خو په جهر باندې کې او نه په خفیه کې. د دوی په دې اړه د امام احمد د مسند هغه حدیث دلیل ده چې په هغه کې ویل شوي چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چا چې امام وي نو د امام قرائت د ده قرائت، مگر دا روایت ضعیف ده او دا په خپله د حضرت جابر قول څخه روایت کړای شوی او د دې مرفوع حدیث نور سندونه هم شته، مگر یو سند یې هم صحیح نه ده. والله اعلم. دریم قول دا په کومو لمونځونو کې چې امام په خفیه ډول قرائت لولي په هغو کې پر مقتدی باندې قرائت یعنی د فاتحې لوستل واجب دي، مگر په هغو لمونځونو کې چې امام په جهر قرائت لولي په هغو کې واجب دي. او د دوی دلیل هغه حدیث ده چې مسلم یې روایت کړی او هغه داسې ده چې امام د دې لپاره مقرر کړی شوی ده چې د هغه اقتدا متابعت وکوله. کله چې د هغه تکبیر واورې نو تکبیر ووایه، او کله چې قرائت لولي نو تاسې چوپ شئ. په سنن کې دا حدیث ته امام مسلم دې ته صحیح ویلی. د امام شافعي رحمت الله علیه هم لومړی قول همدغه او د همدغه قول په هکله له امام احمد رحمت الله علیه څخه هم یو روایت شوی. په دې ځای کې د دغو مسائلو له بیانولو څخه زما مطلب دا ده لکه څومره چې د فاتحې د صورت سره احکام اول او ارتباط لري په هغه انډول له بل هیڅ یو صورت سره نه لري. د بازار په مسند کې یو حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
کله چې تاسو پر خپله بستره باندې سملاستئ او بیا مو د فاتحې صورت او قل هو الله احد ولوستل نو له مرګ څخه پرته له نورو ټولو شیانو څخه بېغمه شول.